نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. زما معزز و محترم و مسلمانان ورونو، د ټولو نړمبه تاسو د کلیپ واوري، دا غینه پس مختصر غونټه گفتگو په دې باندې کوم او د دې جواب تاسو وړاندې پیش کوم. مثال په تور د اسلام په نظر کې زیات مستحق زېما او کا دغه دی مثال د یو هندو نوم نشو غسته چې د چانومي خو غیر مسلم وته وایو د عذاب قبر زیات مستحق څوک دی؟ انکار کوونکی نو چې انکار کوونکی مستحق شو ناغو خو سيزي داغو خو سره قبر نشته. تاسو اوس په دې زما معزز و محترم و مسلمانان ورونو، تاسو دا کلیپ واوریدو، پدې کې کاری برکت علی پنوم باندې چې دا کم کس دی د عذاب قبر متعلق یو شوبه او یو اعتراض دی کوي د پاره د دې چې مسلمانان په دغه شبهاتو کې مبتلا شي او د دې نه انکار وکړي. صرف په دغه نیت باندې دغه شوبې او دغه اعتراض جواب کوم چې څومره کلمه ویونکي مسلمانان زموږ ورونه دي، هغه د دې شبهاتو نه چرته متاثر نشي او په دې کې چرته مبتلا نشي او چرته د عذاب قبر نه انکار ونکړي. حالانکه عذاب قبر مسله د قران کریم د مختلفو آیتونو نه او د احادیث مبارکو نه ثابته ده. داغه وضاحت زنه کوم، صرف دا شوبې مختصر او وضاحت تاسو وړاندې پیش کوم. په دا کلیپ کې کاری برکت علی چې دا کم شوبه پر خودی دا او دا کم اعتراض کړه دی، دا غي خلاصه ده چې دی وای چې د قبر د عذاب زیات مستحق او خو اندو دی او هغه خو مړی سوځي په قبر کې دفن کوي نه سوځي، نو عذاب به ورته څنګه ملاويږي؟ نو دې دا سوال کوي چې هندو د عذاب قبر مستحق دی او خو مړی اوسوځولو، عذاب به ورته څنګه ملاويږي او ته خو قبر ملاو نشو؟ نو جواب دا دی، دا سوال چې د کومو کو دا صرف دغه د وجه نه چې د قبر تعریف څه دی دا د معلوم نه دی. څومره چې منکرین دي او غي دا سوال کوي، نو زیات تر پکې داسې وي چې د قبر د تعریف نه هغه جاهل وي. چې کله تاسو د قبر په تعریف باندې پوه شوي، دا سوال چې کوم دی په خپل باندې دفش یو ختم بشي. د قبر تعریف سره دی وی دا هندو چې اوس وزل شو نو د قبر ملاو نشو، نو ته عذاب څنګه ملاويږي؟ عذاب قبر به څنګه ملاويږي؟ نو ګوره د قبر تعریف زده کوي. قبر څه ته ویل کیږي؟ د قبر تعریف دا دی مقر المیت و اجزائه، کوم ځای کې چې د مړی اجزاوی او په کوم ځای کې چې د مړی پروت وي هغه ته چې کوم دی نو قبر ویل کیږي. مقر المیت و اجزائه، په کوم ځای کې د مړی وي یا کوم ځای کې د مړی د اجزاوی دې ته قبر ویل کیږي. دا د قبر تعریف دی. نو کو اوس یو کستا د سمکه دا کنده دا ورته ملاو شو او په دې کې د دفن کړل شو، نو د لپاره دا قبر دی. او کو یو کس د مې ګیډه ته چې کوم دی ورغو او مې خوړلو او حالت کې چې کوم دی مړ شو، نو د مې دا ګیډه دغه انسان د لپاره قبر دی. یا یو بل زناور چې کوم دی یو انسان او خوړلو او هغه د زناور چې کوم دی په خېټه کې دی، د زناور هغه خېټه دغه لپاره چې کوم دی قبر شو. یا یو انسان اوس وزولې شو، نو چې کوم ځای د اجزا دي هغه د لپاره قبر دی. یا یو انسان بالکل دفن نه کړی شو، چارپایي او چې کوم کټ ته باغی باندې دغه کس پری خودل شو، دا د لپاره قبر دی. او قبر څه ته ویل کیږي؟ قبر ویل کیږي مقر المیت و اجزائه، چې کوم ځای کې میت پروت دی، مړی پروت دی، یا د مړي هغه اجزا پراته دي، نو هغه ته قبر ویل کیږي. نو قبر صرف دی زمینی او د غزمه کې قبر ته صرف نه ویل کیږي، دا قبر دی. او د دین علاوه چې کوم ځکه میت او یا د میت اجزا دی هغه ته قبر ویل کیږي.
نو ته سوال لاو چې هندو ته قبر میلاو نشو ځکه وای چې دا هندو اوس وزول شو قبر کې دفن نه کړي شو نو هغه ته قبر میلاو نشو نو عذاب څنګه میلاويږي نو جواب دار چې هندو ته قبر میلاو شو ځکه قبر ته صرف دې ته چې دا پزمکه کې دفن کړي شي دا صرف قبر نه دی قبر دام دی او د هندو چې اوس وزول شو د عذاب چې کم ځای ته لاړ نو هغه چې کم دی د هندو لپاره قبر دی نو الته ورته عذاب ملاويږي نو دې د وجه د داسې قسمه شبهاتونه موږ مسلمانانو رونو ته پکار دي چې خپل ځان محفوظ وساتو که چېرته ذهن ته مشوبه راشي علما کرامو طرف ته چې کوم دی رجوع کو او د هغوی نه خپل ځان چې کوم دی مطمئن کو الله رب العزت زموږ ټول مسلمانانو د عقاید حفاظت کی واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين